أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. سورة الأعراف 159 نمبر آیات. په دې آیات کې نبی علیہ السلام د پاره تسلی ده چې بنی اسرائیل ته اگر چې موسی علیہ السلام نصیحت کړو، خبرداري ورکړو او دعاګانې ورته کړې وي، د هغې علامات ورته ښودلي، خو د دې باوجود بنی اسرائیل د اسلام دشمنان دي، د اسلام قایل کېږي نه. نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې ومن قوم موسی امة یهدون بالحق. د قوم د موسی علیہ السلام نه یوه ډله شته یهدون بالحق چې هغوی ښودنه کوي د حق. هغوی خلکو ته داسې وایي، په خپله هم داسې کوي چې قرآن یې منلی دی، مني یې او مخکې خلکو ته د خورولو دپاره پوره هدایت ورکوي. وبه یعدلون، او په دغه قرآن سره دوی انصاف هم کوي، خلکو منځ کې د انصاف فیصلې هم کوي د قرآن په ذریعه باندې. په یهودیانو کې د موسی علیه السلام قوم کې دا کس چې کوم دی عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه دی، کوم چې د تورات حافظ او لوی عالم شمارلی کېدو، او د سره تقریبا 300 قوشه ملګري هم ورسره او د مخکې 900 ملګري. د سیرت کتابونو لیکلي دي چې عبدالله ابن سلام په یهودیانو کې ډېر نیک انسان د مخکې نه مدینه منوره کې دی اوسېدو او تورات ورته زده او په اصلي معنی کې ورته زده و. د عامو یهودیانو په شان د اخلاق نه لرل، دا بدل و. کله چې د اسلام راوړ نو دا هم ډېر د اخلاص واقعیت سیرت کتابونو نقل کړي ده. نو مدینه منوره کې دا په یو باغ کې و، کجوري شکور د کجوري سر ته خطر یو بره پکې ناست او لاندې کجوري را راجولې، د دې یوه ترور وه چې هغې به راجمع کولې، را غونډولې به. په دې کې چا پیغام راوړ چې د مکې معظمې نه یو وفد راغی، مشر چې کوم دی نبي علیه السلام دی، او د نبي علیه السلام تمام علامات یې ذکر کړه چې دای نوم دی، دای د پلار نوم دی، د مکې نه راغلو، دومره ملګري ورسره دي، او دی وایي چې ما ته د اسمان نه وحي کېږي او زه پیغمبر یم. او دا سړی مخکې نه انپړو، اوس داسې خبرې کوي چې د انپړو شان خبرې نه کوي، بل شان خبرې کوي. نو د عبدالله بن سلام د کجوري سر کې تپوس وکړه چې د دې کس پوره نوم څه دی او د پلار نوم یې څه دی او شکل یې راته ووایه څنګه شکل دی. چې کله د چا چې لیدلی هغه ته واقع بیان کړه چې داسې شکل دی، خوري ورته وویله چونکې دا خو د تورات حافظ و، د نبي علیه السلام علامات ته ټول معلوم. نو د کجوري د سر نه یې د الله اکبر آواز اوچت کړه. نو ترور یو ډېره زیاته قار شوله چې دا ډېر ساده سړی پر دې پیغمبر ته دومره خوشحاله شوي، الله اکبر دې ووایه، داسې موسی علیه السلام خو نه دی، څوم پیغمبر خو موسی علیه السلام، او که دا موسی علیه السلام راغلی ته به دومره خوشحالي نه وی کړي څومره چې دې پر دې پیغمبر ته وکړه. عبدالله ابن سلام ورته وویل چې ترور داسې خبره نه ده، دا د اخرې زمانې پیغمبر دی او د دې خوشخبري او د دې زیری چې کوم دی پیشنګویي موسی علیه السلام په خپله باندې ذکر کړي وه. تورات کې د دې دغه شان بیان شته دی، دغه زموږ پیغمبر دی، دا الله تعالی راولېږو کوم چې د اخرې زمانې کې به راتلو والا و. موسی علیه السلام یې خبر ورکړی. د هغې نه بعد د کجوري نه راکوز شو، سیده لاړ د نبي علیه السلام خواته. نبي علیه السلام یې د نږدې نه ولید، دغه خبرې یې واورېدلې، دغه ملګري یې ولیدل. نو سوچ یې وکړه چې تورات کې چې څه لیکلي وو هغه سړی دا دی، بل نه دی، خو به د علامات پکې ټول موجود دي. د هغې نه بعد نبي علیه السلام ته وویل چې زه تورات حافظ یم، ستا ټولو علامات ما ته مخکې نه معلوم وو، اوس چې مې ورې دي ښه یقین مې راغی، زه مسلمانېږم، خو دا راته ووایه چې فلحال د اسلام اظهار وکړم که نه ما یو خاص موقع ته ایسارې یو خاص مقرره باندې کې، ځکه د اسلام ابتدا د حالات ډېر ګډوډ دي، قسمه قسم خبرې به کېږي، پراپګنډې به جوړېږي، نو ستا سره یې. نبي علیه السلام ورته وویل فلحال د اسلام پټ وساته، چا ته مه وایه، بس ته مسلمان یې او خپل اسلام پټ وساته چې نور یهود نه خبر نه شي. د هغې نه بعد د یهودیانو ټول علما یې راوغوښتل او د هغوی مشران کشران یې راوغوښتل او مدینه منوره کې یو لوی وفد د نبي علیه السلام سره مخامخ شو. نبي علیه السلام پاڅېد او د یهودیانو نه یې تپوس چې یهودیانو دا راته ووایه چې تاسو کې د عبدالله ابن سلام څنګه سړی دی، ښه سړی دی که بد سړی دی. ټول په یوه خوله باندې ووایي چې په یهودیانو کې د چنده کې دینداره، امانتداره، پاک دامنه، اخلاص من سړی، قابل سړی بل ممکن نشته، همدغه ممکن د کار سړی دی. هغه ویل دا ټیک صحیح دی. دویم نمبر یې ورته دا وویل چې دویم سوال دا دی چې د نبي علیه السلام کوم علامات چې تورات کې وغیره ته وښایه چې څه علامات وو، تاسو څه وایي اخري زمانې پیغمبر علامات څه؟ نو کسانو سرونه ښکته کړو، هغوی ته پته وه چې همدا دی، خو بې قایل کېده نه، زه دې کوم. په دې کې یو کس پاڅېده، ویې ویلې چې په تورات کې داسې لیکلي چې دا داسې کس دی چې سور مخې دی، شنې سترګې دي، لوړ سړی دی، کوت کوت یختي دي،
عبد الله بن سلام په سمدستي را پاسه د ظالم دال پاس په تورات کې نشته تورات په سره واړه و د تورات ګوره د سلسله او تاسو له دومره زورم زیاته وری کوي تاسو غوډه د علما وای دومره په حقیقت باندې خبري وری اړوي دا کس ډیر بی عزت او ورته ویل دا دروغ دي دا کوم علامات چې تورات کې دي هم بده نبی عليه السلام کې موجود دا څه هغه خبره پټوي په دې کې يهوديان ټول پاسې دي او ویل چې موږ د کم وخت نه الله تعالی د دنیا ته را لېږلي او زموږ سترګې غړېدل دي نو په دې دنیا باندې د دې عبد الله بن سلام په شان د شرپسند دروغجن چالاک او چلولي کس موږ اړو لیدل نه دی اوس پورې دا موږ ډېر خراب سړی نبی عليه السلام ورته ویل چې ناوز دا خبره ځکه کار نه کوي چې دا اقرار تاسو نه ما وړاندې غوښتل چې څنګه سړی تاسو بخبل ویل چې ښه سړی دی اوس چې رښتیا شروع کړم د ټول د بچ او تاسو پوری خبرې شروع دا ډېر نیک انسان او د سره ملګری هم ور سره او د اخیره پورې په اسلام باندې د خاتمه وشوله او د لوی مرتبه صحابه کرام جوړ شوي دي الله تعالی نبی عليه السلام ته وایي چې د قوم په موسی عليه السلام قوم کې داسې خلک هم موجود دي وقطعناهم 12 او موږ تقسیم کړیو دي بنی اسرائیل لپاره په 12 ډلو کې اسباطن 12 ډلو کې من چې دا خاندانونه وو اسباط د جمع د سبت او اسباط دا مترادف د قبیلې دي قبیلې سمانه غمانه د اسباط هم اکثر کتابونو لیکلي دي چې قبیله د دین نسبت چې کم دینو د اسماعیل علیه السلام خاندان ته کی د اسماعیل علیه السلام چې کم اولاد او هغه ته قبایل وي دا غن چې څومره خلک ډېر شوی دي او د یعقوب علیه السلام چې کم خلکو کم اولاد او 12 قبیلې وي نو دغه د یعقوب علیه السلام قبیلې په اسباط سره مشهور دي د اسباط اصطلاح قرآن نقل کړی د په الحال په عربو کې د استعمال بالکل د نش برابر دی البته په الحال د قبایل استعمال عام دی د دې استعمال شته نو الله تعالی موږ تقسیم کړیو بنی اسرائیل په 12 قبیلو کې من چې دا ډلې وي دا هم د الله تعالی احسان بنی اسرائیل باندې چې بنی اسرائیل کې 12 ډلې وي او په 12 ډلو کې د هر ډلې په سر باندې یو مشر یو بهترین رهبر باغی باندې مقرر نو دغه مضمون چې کوم دی چې په دې باندې 12 مشران ټاکل شي او د اصلاح لپاره دغه مضمون په آل عمران کې تر شوی دی الله او اوحینا من وحی کړي و الی موسی علیه السلام ته اذ استسقاه په وخت طلب د بو کړدنه قوم ددو چې قوم ته بو غوښتلی دا واقعیت په سورۃ بقره کې په تفصیل سره تیر شوی دي الته داغي باس من کړي دي چې دا د بو ضرورتونه د ګټي وهل پامسا باندې د من او سلوا د خوراکونو مطالبات دا په میدان تیح کې راغلي میدان تیح هغه ځګنه و چې مخکې موږ دا باس کړو چې بنی اسرائیل غوښتل چې د شام په جبابره باندې حمله وکړي او دا غینه د خپل مسلمانانو رونو انتقام واخلي او دغه علاقه ونیسي الله تعالی دوی د امر کړی تاسو لاړ شئ شام خاور ته داخل شئ او جبابره چې دغه ځګنه دغه زمانه سوپر پاور په دغه معنی به تاسو حمله وکړي د حملې نه بعد الله تعالی تاسو له فتح درکړي شام زمکه به الله تعالی هم تاسو ته حواله کوي تاسو به دغه ځګن کې اسلامي نظام قائموي بنی اسرائیل چې کله شام ته وفد البته د شام د مشر چې کوم مشر د جبابره چې کوم مشر هغه د ذکر کړی و چې د وسبن یو جامع جوړې کړې وي د سر نخپو پورې باندې ځان پټ کړو او یو تکړه پهلوان صرف سترګې ښکارېدل نور هیڅ ځای هم نه ښکارېده د وسپنې ټوپۍ لګولې وه او توره ورسره وه یو غټ پټ سړی و او جبابره قوم چې کوم دی در وجود د باړۍ نه هم ډېر غټ غټ یې تورې لرلی کله چې بني اسرائیل ولیدل چې د شام خلکو دومره غټ دی جبابره او بیا پکې دا پهلوان پکې داسې په وسپنه کې پټ دی او توره به یې خوځوله چې څوک شته مقابلې چې راوځي نو دې خلکو د بیخي د جهاد نه انکار وکړو او ویې ویل چې د دې سوپر پاور سره موږ جنګېدی نه شو زمونږ طاقت توازن د دې خلکو سره برابر نه دی موسی علیه السلام ته ویل چې اذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون ویل موسی علیه السلام ته ویل لاړ شه خپل رب ځان سره بوزه او هلته دواړه جنګېږئ شام کې او موږ خو جنګونه منګونه نه کوو په دې زمانه کې هېڅ چېرته هم نه ځو جنګونه والا خلک نه یو دغه علاقه د میدان تیح وه په دې ځای کې الله تعالی به دوی باندې یو عذاب راوست عذاب یې داسې راغی چونکې د خپل پیغمبر ګستاخي هم وکړله چې خپل رب ځان سره بوزه او جنګېږه او موږ دلته کینو د هغې ځان اوچتو شمېرو د شرعي قطعي حکم نه انکار وکړو چې الله ته ویلو چې لاړ شي حمله وکړي فرض عین جهاد دی او دوی بیا هم شاته کېدل الله قصې کولې چې توازن برابر دی توازن برابر نه دی الله تعالی به دې خلکو باندې داسې عذاب راوست چې د میدان تیح کې دوی 40 کاله تېر کړل د میدان تیح نه وتې نه شو
دوی به سهار سفر شروع کړو د ماښام پورې به ستړي شو ماښام به یو ځای کې دمه شروع کړه د شپې دپاره به تیاری ونیو چې په دې ځای کې به آرام وکړو او روټۍ به وخورو آرام به وکړو سبا سهار بیا روان یو سهار به چې دوی راپاڅېدل نو په هغه ځای کې به بیا پراته وو چې کوم ځای نه اول را روان شوي هغه دومره سفر به عباسته دی هېڅ ځای به یې نیولی نه و څلوېښت کاله دوی محنت وکړو د میدان تیغ نه بهر نه شو په دې کې حساب دا یو شړ بیابان او ځنګلي علاقه وه آبادي پکې نه وه نو په دې ځایونو کې د خوراکونو هم ضرورت و دوی ته د اوبو هم ضرورت و او ډېر مشکلات یې لرل په دغه علاقه کې نو دا قوم راغی موسی علیه السلام ته یې وویل چې ټیک د ستا نه پارماني مو وکړله ګستاخي م کړې د خپیو جهاد ته لا نړو په کافرانو حمله ونه کړله خو ته داسې کار وکړه چې د الله تعالی نه زموږ دپاره د اوبو سوال وکړه چې اوبه راله راکړي موسی علیه السلام خپل رب ته سوال وکړ او د سوال نه وروسته الله تعالی موسی علیه السلام ته یوه خاصه ګټه وښودله د ګټه په امسا باندې وبخي له دې ګټې نه به 12 چینې راوځي چونکې دې 12 قبیلې وي نه هرې قبیلې دپاره 12 چینې راووتلې چې ځانله ځانله چینې چې په منځ کې شر رانه شي نو دا به دوی باندې یو لوی احسان بل وشو دومره ښکاره نافرمانۍ نه وروسته په سختو حالاتو کې د ګېرېدو نه بعد الله تعالی به خپل احسان بیا وکړو نو الله تعالی وایي واوحینا الی موسی موږ وحی وکړه موسی علیه السلام ته اذ استسقاه په هغه وخت طلب د اوبو وکړه دنه قومه قوم د ده ان اضرب بعصاک الحجر دا چې ووهه په امسا خپله باندې ګټه یوه خاصه ګټه یې ورته وښودی دا به ووهي فانبجست من حسنة 10 عینا نو جاری شولې د هغې نه 12 چینې قد علما یقینا پیژاندو کل اناس هر ډلې مشربهم زید اوبو څښلو خپل زمونږ به د اسلامي امت کې ځینې خلک تېر شوي دی چې هغې د اسلام خلاف د کفارو دپاره ډېر غټ غټ کارونه کړي دي او په سپینه جامه کې کړي دي په دې خلکو کې یو سړی دی د سر سید احمد خان په نوم باندې کار کړی دی او دا سر سید احمد خان علیګړ په نوم باندې یو لوی کالج هم جوړ کړی دی د علیګړ کالج بانی هم دی سکولي تعلیم یافته خلک چې کم دی دا ډېر صحیح پیژني او دې کس چې کم دی نو په دې موضوع باندې غټ کارونه کړي دي چې یاره مسلمانان عیسایان یهودیان د یوې مور درې زامن دي یو شی دی او یهودي چې کوم علاقه باندې قابض شو بس ټیک د ستا ورور په حکومت کوي د دې خلاف جنګېدل ازادي غوښتل دا وایي ناجایز دي دغسې حال ویل د عیسایانو دی د ټول محنت په دې باندې صرف شوی دی چې د مسلمانان د یهودیانو او یورپیانو غلامان جوړ شي په دې باندې غټ محنت کړی کالج هم دې دپاره د دغې غرض دپاره جوړ کړی دی اگر چې د دعوه دا وه چې زه مسلمانان د انګلیش سره اشنا کوم چې انګلیش وپېژني او ساینس سره اشنا شي او ترقي وکړي وسایل جوړ کړي دی خو دعوې وي ځکه سپین رشتې خو داسې نه ویل چې مسلمانانو د ایمان نه خلاصوم او د کافرانو غلامان کوم همداسې خو نه ویلو خو د علیګړ کالج جوړولو نه بعد په علیګړ کالج کې دننه هم دومره محنت کړې ده دغه ځګینې فارغین د اسلام ازلي دشمنان دي او دا علیګړ کالج اصل کې د دارالعلوم دیوبند مقابلې ته جوړ کړی و چې په هغې کې لوی لوی علما موجود او د ازادۍ غوښتونکي خلکو د اسلام صحیح ترجماني به یې کوله نو دوی غوښتل چې په دې بل لار راتاو شي او کم دنیاوي تعلیم چې دا چې دا کنټرول کړي او دغه لاره باندې د دې مذهبي خلکو خلاف یو دسته او ګروپ تیار شي دې کس ځان له یو دین جوړ کړی او هغې ته به یې نشر یعنې د فطرت دین وایو او د فطرت د دین دپاره دې سر سید احمد خان چې کوم اصول جوړ کړي دي هغه اصول دا و چې کوم شی عقل نه راخلي په عقل کې نه راځي نو دغه شی په حقیقت کې موجود نه وي دا د یو عقیده ده بیا دې وایي چې ګوره فرشتې یو نوراني مخلوق دی خلک داسې وایي د سر سید احمد خان وضاحت کوي د خپلې عقیدې وایي فرشتې نوراني مخلوق دی خلک وایي چې په دې اوږه باندې ناست او اعمال لیکي ګسې والا ښه لیکي د ښې خوږې والا ښه اعمال لیکي بیا سحر نه د اسمان ته ځي د ماښام نه بیا نورې فرشتې راځي سحر نه ډیوټي بدلېږي د مازدیګر نه بدلېږي دی وایي دا خبره وایي صحیح دا خبره وایي زما عقل نه راخلي او چې عقل یې نه راخلي نوراني مخلوق د دې ځمکې نه اسمان ته سفر څنګه کوي دی وایي زما عقل یې نه رالي په دې اوږه څنګه کښېني وایي دا زما عقل نه رالي زه یې نه منم نو دی د فرشتو د وجود نه منکر شو چې یو قطعي حکم و قرآن صریح آیاتونو نه معلومیږي چې فرشتې موجود دي مخلوق دی که ستا ذهن یې رالي او که نه رالي خو الله تعالی پیدا کړي دي او ډېر آثار یې موجود دي د دې نه منکر شو بیا د پیریانو د وجود نه هم منکر دی دی چې کوم دی د جنت نه د جهنم نه د پل صراط نه د اعمالو تللو نه مکمل منکر دی دا نه مني وایي دا نشته وایي دا زما عقل نه رالي ځکه جهنم وایي داسې عذابونه ده چې د چا په سوچ کې د هغې فکر نه دی در شوی تصور نه دی در شوی نو معلومیږي دا چې دا عقل نه ورخوا ده جنت کې داسې نعمتونه او سهولتونه دي چې د هغې خیال اړو چا کړی نه دی په دنیا کې دی وایي دا عقل نه راخلي دا نشته اعمال چې کوم دي اعمال وایي جسم نه لري وایي دا زما عقیده نه راخلي چې دا دې وتللی شي دا وایي زه نه منم
د بیا داسې کار کړی دی چې د قرآن یو تفسیر یې لیکلی د قرآن نه خو انکار داسې سوچه نه کوي چې قرآن نه منم داسې خو نه وایي خو قرآن کې خواري کوي چې دغه مرداره اګنده عقیده د قرآن نه ثابته کوي خواري کوي نو قرآن کې چې کوم ځکه کې د صریح آیاتونه راغلي مضمونونه راغلي چې د عقیدې خلاف دي نو دی ولا بیا بل شان معنا کوي غیلا لکه اوس دا ځکه نه دی په دې ځکه کې موسی علیه السلام په امسا باندې ګټه واله وچه ګټه او د ګټې نه 12 چینه راوځي دا د عقل نه راغلی عقل خبره نه ده دا معجزه ده معجزه وایم دې ته عقل به نه راو کیږي او بشي انسان د وسی باندې یو بشي ته معجزه وي او د ساقر امر راوالي او سات تجربه امر راوالي تیم کولای شو زم کولای شو نو بیا خو معجزه ډول شونه دغه بیا عامه خبره شو دغه بیا یو دستکاری شو ولا یو عام هنر شو بیا بده ځکه کې هغه دسی وي سر سید احمد خان غلط تعبیر کوي او وای شکر موسی علیه السلام ته حکم وشو چې موسی علیه السلام نه قوم مطالبه وکړه موسی علیه السلام تعالی تعالی خاص ګټه وخدله چې لاړ وشي د پلان ګټه پرته را دی ګټه نه مامسا لاندې کې کته به ورغړي لاندې غټ کوی د رخکاره بشي نو اوس ګاډي لاندې به 12 چینی څنګه 12 چینی به څنګه رخکاره کې د وضاحت وای دا سر کې د ګاډي لاندې 12 غولې وي یو غلطه ترجمه ناشنا ترجمه بل چاند کې بهر حال باندې هغه کوشش کړي دی چې د آیتونو بدله ترجمه وکړي هغه لیکلي دی چې دغه چې کم دی د پیریان دا وایي د کوستان خلک دي وای دا د مراد دي غرونو د کوستان او د دې علاقو چې کم خلک دي بار چې وسیږي وای دا پیریان او دیوان دي د دې پیریانو وضاحت کوي دا د پیریانو وجود نه معنی چې پیریان غني په هوا کې البز یو د ور نه پیدا مخلوق د جسم نه لري ایا تشکل بیا اشکال مختلف شکل راړول شي اگر د دې قائل نه دي بهرحال دا قاعده قطعی کفر عقیده په دې کې شک نشته ځکه د پیریانو په نوم باندې سور د جن مستقل صورت نازل شوی دی او نبی رسول الله دغه وضاحت چې په کوم انداز باندې کړی دی یا د نبی رسول الله د 300 معجزو برته کوم قسم تشریح کوي دا څه چل شوی دا خو مقل نه مانی لکه د کانو کلمه طیبه ویل او خراتل او نبی رسول الله خپل شکایتونه وړاندې کول چې مثلا مالک زیاتې کوي دغه شان هغه روایت چې نبی عليه السلام صحابي لګي چې د باغ ته واجه دی خواراشه او باغ ونه روانيږي نبی عليه السلام تابعيږي نبی عليه السلام باغ کې او 10 ماته ونی خپل ځګن ته واپس ځي نبی عليه السلام په کمالار باندې زینو کانی بوټي ته سلام وای دې خبر به څه وضاحت کې اس وضاحت بد نه کیږي اس تعبیر پکې نه کیږي بهر حال دا یو کفر عقیده ده خو دې ځګن کې هغه غلطه تشریح کوي الله قد علم كل اناس مشربهم یقینا پیجاندو هر ډلې مشربهم زید وبوس کلو خپل وظللنا عليهم الغمام من سورای کړي و بده باندې اورز میدان ته کې دوی آبادی نبی سور نورو ګرمي و دا عرب علاقې دي الله تعالی بده باندې بدغه حالاتو کې دومره نافرمانی کړي و غټ احسان ور باندې بیا دا وکړو چې باسمان کې اورز رااله کوم ځګنو کې بچو دیناس ورته به سورای کړي او بدی بس بيسته ګرځیدل دي بچتلو اورز بسر روانه ده بل احسان په الله کړي الله وانزلنا عليهم المن والسلوى موږ نازل کړي په دې باندې مړزان او ترنجبین آسماني تیار خوراکونه مدراتلو میدان ته کې د مزدوري کولو د زمینداری څخه گنجائش نه زګ دوی په حساب شوی الته کې نو دغه تیار خوراکونه مدراته دا به هم خوړلو الله وي موږ ورته ویل کولو خورای من طیبات ما د پاک هغه نه رزقناکم چې موږ درکړي دي وما ظلمونا فمن ظلمونک د ځکه کې څه الفاظ پاتې شو الفاظ دا دي چې الله تعالی دوی د اسمانه تیار خوراکونه را لګل او تیار خوراکونو ادب او شرط داو الله تعالی امتحانو چې کم خوراکونه را لمه د قټیم په ځان ماړه کوي دیم ټیم له بده ساتای نو بل ټیم چې کړه خوراک ټیم راشي په خپل به دغه شذونه بیا راشي بیا را واخلای تاسو به ذخیره اندوزی نه کوئ شی به بالکل دینه یو پریز وته وای چونګې دي خو نافرمانه خلک او رسماني احکام هیڅ خیال نه ساتو یو عام خبر یو تخکاری دي نافرمانی له دوی فطرت جوړ شي نو دوی ذخیره اندوزی شروع کړله او دغه مړزان او دغه ترنجبین به په کورونو کې پټ پټي خودو غلې غلې به خودو چې دغه په بدل کې برتاجه کې په دوی باندې بنش او بیا دې سخت سره مخامخ شو نو دې ځکه کې الله تعالی وایي چې کله دغه نافرمانی دی وکړله نو نقصان دې چا وکړو نو الله یو ما ظلمون په موږ ظلم نه دی کړی الله تعالی تاوان نه دی کړی ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي وو یعنی انجام یې څه شو په دې باندې خوراکونه بند شو دوی حالات خراب